الله الرحمن الرحیم. نن سبا چې کوم اسلامی بینکونه دي عام طور باندې د حضرت شیخ الاسلام سے عام طور باندې زیر سرپرستی یا د هغه دغه کوم شاګرد وی وغیرہ، بهرحال د دې د جواز چې کوم صورتونه بیان شوي دي چې په طریقه باندې د پکې کار کیږي، کار به جایز وي، اسلامی بینکاری به صحیح وي، نو ډیر لاس پکې داغو دی دا متبادل جایز صورتونه او لاغو ذکر کړی دي. بهرحال بینک چې دی دا د یو تجارتی ادارې نوم دی، ان شاء الله تل به پورا بیان کوو. به دا د خلکو پیسې ځان سره جمع کوي، دا یو تجارتی اداره ده، د خلکو پیسې ځان سره جمع کوي او به صنعتکارانو لا او نور کم ضرورتمند خلک دی هغه په قرضه باندې ورکي. بیا هم بینکونه په دې باندې سود اخلي باقاعده چاله چې په قرضه ورکي، او د چانه چې پیسې جمع کړي هغه یو په دغه خلک تاجرانو لا صنعتکارانو له چې په سود باندې پیسې ورکړي، مثلا 10% سود باندې، نو د چانه چې پیسې جمع کړي هغه له دوی سود ورکوي خو کم، مثلا 5%. دا منځ کې چې کوم فرق پاتې شو دا د بینک والا خپل منافع جوړیږي. مې بینک والا د خلکو کم امانتونه جمع کوي، دي ته اردو کې امانات وایي، دا کوم پیسې چې د خلک جمع کوي ودایي او عربی کې وایي، او ډیپازټ ورته وایي انګلیش کې. دا په حقیقت کې امانت ودیعه نه ده. بینک سره څوک پیسې جمع کوي که په هر څه نومې جمع کوي، چونکې بینک کې مخکې استعمالوي نه دا امانت نه پاتې کېږي بلکې دې نه قرض جوړېږي. ځکه کله چې څوک د مالک په اجازت باندې د هغه په پیسو کې تصرف کوي که نه، نو بیا دا امانت نه پاتې کېږي، قرض یې. او که د مالک اجازت نه بیا خو غصب وي، او که امانت یې ورسره ایښي او تصرف پکې نه کوي نو بس به ودیعه وي. بهرحال د چا چې پیسې وي هغه له اکاونټ یې جوړوي، 3 قسمه اکاونټ جوړوي، یو ته کرنټ اکاونټ ویل کېږي، او یو ته سیوینګ اکاونټ وایي، یو ته فکس ډیپازټ وایي. کرنټ اکاونټ کې عام طور باندې د پیسو والا ته سود نه ملاویږي، نو زموږ عام علماو دا جایز کړی دی. عام مروج بینکونو کې هم دا جایز کړی، تاسو کرنټ اکاونټ جوړولی شئ. او دویم نمبر سیوینګ اکاونټ دی چې په هغې کې دا بچت والا دا پیسو والا خلکو ته باقاعده سود ملاویږي. او دریم نمبر فکس ډیپازټ دی، دی کوم سود ملاویږي خو دی او سیوینګ اکاونټ کې لږ فرقي. عام طور باندې غټ فرق دا دی چې سیوینګ اکاونټ کې 60 پیسې ویستلو غواړي بینک نه ایستلی شي، او د فکس ډیپازټ کې ورته یو ټیم مقرر کړی چې دې ټیمه پورې به پیسې نه شي ایستلی، او څومره زیات ټیم چې ورکړي هغومره زیات سود او منافع ورته ملاویږي پیسو والا ته. بهرحال کرنټ اکاونټ صحیح دی او باقي دواړو کې سود دی، نو هغه نه دی صحیح. به بینک چې دی که نه ان شاء الله موږ به وایو بینک مختلف وظایف دي، کردارونه دي. بینک پلانکې کردار دی، پلانکې لکه یو کردار یې تمویل دی، مال جوړوي، څنګه جوړوي ان شاء الله وایو. تخلیق زر کوي، پیسې پیدا کوي، د دې خپله طریقه د پیسې څنګه پیدا کېږي اسلام جدید معیشت کې به وایو. او دغه شان برآمدات او درآمداتو کې واسطه جوړیږي، د دې ځای نه څوک مال لیږي مثلا امریکې ته یا د بار نه مال راغواړي، نه د دې ځای کس چې مال لیږي په بار ملکي اعتماد کوي، نه بار ملکي کمال را لیږي د دې ځای په کس اعتماد کوي، نو په دې کې بینک واسطه جوړیږي. مال بینک وثیقه کې راکړه که چېرې ته پیسې رانه کړې چې بھئی دغه نه علمه، نو د دې ان شاء الله پوره بیان دی هلته به وایو. نو بینک چې دی که نه دا واسطه جوړیږي درآمدات برآمداتو کې. به اسلامی بینک کم طریقه کار دی، نو موږ مقصودی خبره د دې ده د اسلامی بینک
کم سرګرمین دي کم کردار دي هغه بنیادی طور باندې دوه حصو ته تقسیم دی. یو ته د ذمہ داری والا حصہ ویل کیږي، هغه دا چې بینک د خلکو نه پیسې وصولي، خلک پیسې بینک سره ږدي نو بس بینک داغه نه پیسې وصولي. او دوه قسمه اکاونټ ورله جوړي اسلامي بینک والا، درې نه دوه، یو غیر نفع بخش اکاونټ وي څنګه چې هلته کرنٹ اکاونټ و نفع نه ورکوي، او دویم نمبر نفع بخش وي په دې کې سیوینګ اکاونټ هم رالی او فکس ډپازټ هم پکې رالی. بهرحال هر چې اول غیر نفع بخش اکاونټ نو دا په حقیقت کې دغه پیسو والا قرضه د بینک سره بلا سوده، پیسو والا بینک لا قرضه ورکړله او د بینک سره پرته ده او دا بلا سوده ده. او کوم چې نه په بخش اکاونټ دی نو بینک سره چې څوک پیسې جمع کوي بینک ولا نفع ورکوي، خو سود نه بلکې دغه پیسو والا پیسې د بینک سره په مضاربت مانی، نو بینک به کې مضاربت کوي، کومه ګټه کیږي چې ځان لري چې دغه پیسو والا ورکوي یا مشارکه وي. بینک چې دی هغه خپل پیسې کې او د پیسې کې نو شرکت قائم شي، کار کردار ټول بینک ادا کوي، هغه پیسې ګټي به د پیسو باندې او به دلم څه پیسې ورکوي چا چې پیسې خېږي او ځان لالي خپل او فارم ډکی پاغي کې معاهدات لیکل شوي چې نفع په کومه طریقه تقسیمېږي. تاسو به خبره پیږي کنه خجی دې کې چې کومه دویمه حصہ ده هغه اساسا جاتی حصہ ورته ویل کېږي، اساسا جاتی حصہ. پدې کې بینک چې څوک تمویل کوي هغه مختلف طریقو سره پیسې ورکوي. څوک غواړي چې زه کاروبار وکم شرط ځان لا مثلا پټی کې څو کرم پیسې ور سره نشته وغیرہ نو هغه له پیسې ور کوي، به چې پیسې ور کوي په کومه طریقې ور کوي نو عام طور باندې درې طریقو باندې بینک خلکو له پیسې ور کوي، بلکې پیسې ور کول ټکه کټ کوي دا سینه لګي. بینک چې تمویل کوي پیسې زیاتې خپلې دې درې طریقې دي، یو مرابحه کوي، یو اجاره کوي، یو مشارکه متناقصه کوي. مرابحه دا د کوم د بینک د طرفه تمویل شو، تمویل معنی مال جوړي وس څنګه یو کس ولراله زما پلانکې قسم پلانکې ماډل غاړه پکار دي، بلکې عام طور باندې د کس غاړه ځان لکتري د سره پیسې نه نو بینک مرابحه کوي، غلال شي د غاړه ځان لاول والی او به مرابحتن په دې کس باندې خرج کی، مثلا ځان له بنقد بل سره کوالي به بنیټه مانی مثلا د شپږ مشتو بنیټه د کال بنیټه مانی د لپ 1200 روپۍ مانی ورکې نو د 2 روپۍ د بینک تمویل شروع پیسې وګټلې نرسي به دي چې کوم طریقه کار وي د بینک هغه داسي چې کله خو باقاعده خپل یو ایجنټ ولېږي او هغه گاړې والی بس د بینک په قبضه کې راشي به دغه غاک مانی ورخرڅ کی. او دویمه طریقه دا چې هم دا کس چې گاړې پکار دی هم دا وکیل جوړ کی چې تاسو وکیل به شراشه منګ له د گاړې ولواله روپۍ ورکی ولا هغه بینک لګاړې والی نبی علماء دا غیر بار طریقه کار دا ذکر کړي چې تاسو بدسي کوي یعنی دي کې مفتیان ناس نگرانی کوي چې دا چا د کس چې کله بینک لګاړې واخستلو نو د وکیل په قبضه کې هو شی چې د امانت وي قبضه د وکیل چې قبضه غیر مضمونه قبضه هلاک شي تاوان پکې نه رسي خبره نو وس بدا کس دا گاړې باقاعده بینک ته حواله کوي د بینک په زمان کې به راولي چې بینک ته حواله کو دا غینه پس ته بینک
په دغه کس باندې ورخرڅ کی مرابحتن او کچري داسې وشي چې هغه کس ځان لوالي بینک لوالي او به بزان ته کې دانه ټیک ځکه دا خو یو به دلته دواق د پکار دي دوه به یو دغه شوروم والا او د بینک ترمنځ پکار ده او بل د بینک والا او د گاګ ترمنځ پکار ده دوه به دلته خو یو وشولات نو کله کله دی داسیم کوي چې دا کس غاړه بینک لوالي بینک ته ټلیفون کې غاړه مواخصل نو بینک ور ساقط وکي صحیح د موږ پتا در خرڅ کو دلته به دوه شولې خدام صحیح نه ده وجه دا چې غاړه د بینک په زمان کې لانه دی راغله بینک ته خونه دی حواله شوی صحیح ده کله چې هغه واخصلو داغه په قبضه کې او د سیده لکه د بینک په قبضه کې د بینک په زمان کې صحیح ده ادا خبره وختي واپس کوم دا کوم چې بولی ویلا بینک په زمان کې راغله دی ښا البته ډایرکټ په دغه گاګ باندې خرڅي لا بینک ته حواله کړي نه دا صحیح نه ده وجه دا ده چې دغه سره کوم قبضه ده کس سره گاګ سره دا خو د بینک وکیل له قبضه غیر مضمونه ده کومه قبضه ده غیر مضمونه او په بای کې چې کوم قبضه کیږي یعنی مشتری کوم قبضه کوي د قبضه مضمونه د قبضه باس من کله ویل او کنه مصدر قسمه قبضه چي ده نبرش ان شاء الله خو زين کې نه وای د وکیل قبضه غیر مضمونه ده غیر مضمونه قبضه څه که هلاک شي توان به نشته او د مشتری قبضه مضمونه که هلاک شي پیسې بیا تام شي پیسې به وسور کوي او قاعده دا چې قبضه غیر مضمونه کمزوري ده نایب نه جوړیږي د قبضه مضمونه نه دغه سره کوم قبضه ور سره ده دغه وکیل په حیثیت باندې غیر مضمونه ده وسو دوی موږ درمانی در خرڅ کو مشتری جوړي نه غزړه قبضه چې ده هغه نه مضمونه قبضه جوړي ده نه جوړیږي غیر مضمونه د غیر مضمونی نایب جوړیږي خو د مضمونی نه جوړیږي او مضمونه قبضه د دواړو نایب جوړیږي مضمونی نم کافی کیږي غیر مضمونی نم دا به ان شاء الله کتاب الهبه کې را تراشي نو دا صورت ټیک نه ده اگر چې بعضی فتاوجات ته تجایز ویلې دی وای دا فقها خپل قاعده دي خبره نشته خو صحیح ده چې بینک له دی راولي قبضه کې دی ورکی به دی واپس دل پته دی ورخرڅ کې دل دی به د شراب ولا قبضه ورکی نه رسي یعنی بینک بل څوک وکیلونی سیالتا هغه ته دی وای زمنګ د باره ته قبضه کا قبضه به کی کنه داغه زړه قبضه به ختم شي وس زمنګ د باره بغه ور خرڅ کا نام صحیح ده ندی ته ویل کی د بینک د تمویل یو طریقه د چمال غټي مرابحه زین کې نه وای مرحل پدې کې تقریبا څلور معاهدي کیږي څلور اول نمبر یو دغه کلاینټ او د بینک ترمنځ یو جنرال معاهده کیږي جنرال اګریمنت ورته وایي هغه کې د خبرې بیان وی چې لکه کم شستا پکار دي لکه مارکیټ کې به څومره دی په دومره معنی دی ته به څومره معنی لې څومره موده به په دومره معنی خپل منځ کې معاهده وشي تشه ایوا مرحله دا وی دویمه مرحله دغه مطلوبه سامان خریداری نه ما تاسو ویل کله بینک د خپل اخلي او کله هم دا وکیل جوړ کی وایلا په یو په کنه څو مرحله شولې دوا اول تشه قصه و چې خپل منځ کې به خریداری دغه مطلوب شي او درې نمبر چې کوم شی واخستلو گاګ د بینک د بارانو بینک ته به اطلاع ورکړي چې ما واخستلو بینک به څوک خپل وکیل مقرر کړي به قبضه وکړي یا به باقاعده بینک لراوړي څلورم د مرابحه انعقاد اوس به دا شیخ خپل په دغه گاګ باندې ورخرڅ کی بینک نڅو مرحله شولې څلور دویم نمبر د تمویل طریقه د اسلامي بینک چې دغه اجاره ده اشیاء په اجاره باندې ورکړي څه مطلب یو غټه کمپنی داغه نشي کولای چې یو غټه مشینری والی ډېری پیسې به بنديږي نو وي 2 کروڑ 3 کروڑ 10 کروڑ روپۍ به د مشینری بندول نه بهتره ده د مشینری به چانه پکري ونی سما او د 10 کروڑ روپۍ دي په دې لمنه به خپل تجارت کومه نو کبه دې تجارت کومه غټم به یو لک مانی غټم به مثلا 6 لک په دې 10 کروڑ مانی او قریب نه شرط یو لک روپۍ زی دا دینه بهتره ده کنه
چې دا ټول روپۍ بندي کېو صرف خپل کرای بچت کی کرای دي ځکه نه پیسې به ګټم نو به دي دا مشینری په کرای اخلي د چانه اخلي بینګ نه دا ورشي بینګ لا زمونږ دغه شان مشینری په کار ده بینګ ور سره پورا قصه توی کی چې ټیک د مشینری به منغوالو څومره روپو د دومره ده تب موږ به طالب درکو ته به مشته څومره کوي ورکه وي موږ به دومره درکو په دې طریقه باندې بینګ مشینری والی هغه ته ورکی بس کوي وصولې دي دا کوي چې دا شیخ باقی پاتې لري کنه برقرار دا تمویل دی د بینګ دا منافع د بینګ دا ځان له لیڅ به د خپل چا چې پیسې بګي جمع کړي دی غلې ورکي نه صحیح البته زین کې کېنه وي دا د ایجاری طریقه چې دا بدی کم کنونشنل بانکونه دي روایتي بانکونه دي کیمي اسلامي بانک وي اسلامي بانکاری کې او د کنونشنل بانکاری کې درې طریقو سره به اجاره کې فرق دی ښا څو طریقو سره درې طریقو سره اول خجی عام بانکونو کې په یو عقد کې بیا اجاره دواړه کیږي هغه دا چې دا شی بانک واخستلو هغه له بکری ورکو هغه معنی د مشت کری کی دي نو ته ما ته لګ متوجه شي چې په پوهه شي ښا مثلا بانک دا شی واخستلو به 1 کروڑ اغواړي چې په دې معنی وصول کی 1.5 کروڑ او غواړي چې په 2 کالو کې دا 50 لک روپۍ ګټه وصول کی بل فرض مثال وایم نو دا شی په 1 کروڑ والی غولې ورکی نو 2 کالو پوری 1.5 کروڑ روپۍ جوړیږي 1 کروڑ نه نو فی میش څومره روپۍ جوړیږي دغه په معنی کې دي چې 2 کال پوره کیږي نو بینک دا غونه 1.5 کروڑ روپۍ وصول کړي نه رسې خبره مې بینک مقصد حاصل شو به څه کیږي دا مبیا چې دا ایستو تبریدي به دا شی مستاجره او د بریدي ځکه 1.5 کروڑ دې وګټلې بس تاسو شو زي وایله نو دلته حقیقت کې دواق دی یو اجاره او بیع او دواړه په یو ځل معنی کیږي نه دا صفقه فی صفقه ده یو وخت کې اجاره م کیږي دیو شي او به بیع م کیږي نو عام کنونشنل بانکونو کې نقصان ده دیم اصل قانون دا دی ان شاء الله موږ لبراشین قریب چې شی مستاجره چی دا په زمان د مالک کی کدی ته کم نقصان رسی نقصان به د مالک کیږي چا چې بکرینی ولې ده کنه نقصان هغه مې نه زګه دا چې د کری وسلې خوم د دی وسلې کنه چې زما په زمان کې د نقصان زما د نو کری برا کې رااله چې نقصان هم باغی کې نه به کری د څه وسلې نه رسي نو بری کنونشنل بانکونو کې نقصان چې ده دا به مستاجر معنی ورچي حالانکه شریع قاعده دار چې نقصان به موجر وي د مالک وي وای نه شوبي دریم نقصان بګی دا دی چې څنګه عقد وشي د بانک او دغه کمپنۍ متعلق دغه مشینګری د اجاري بس کوي شروع شي الانکه بانک لا بازي صورتونه کې شیخ استم نه یې خستیلا ور حواله کړي نه یو کوي شروع شوی نو قانون خدا دې کوي وکړي شروع کیږي کله چې د شی مستاجر ته حواله شي نو اسلامي بانکونه د سکی چې یو خو اول سر کې دا څنګه کوي چې دواق د کوي اجارم کوي بیه کوي دا څنګه کوي تاسو پیږئ کنه خجی فقط اجاره کیږي لنډه دا فقط اجاره به چې کله ټیم بوله شي مودا نو به په کمو پیسو باندې د مبيع دغه شی چې د مبيع ته جوړ کی او خرڅي کی ور اول اجاره وشي یو کال لپاره بکری ورکی 2 کال لپاره بکری ورکی به چې کله ټیم بوله شي نو به د سیو کی
چې دغه شی چې دی کنه دا بل ګریټ باندې به ور خرڅ کې او کله مفت کې ورکی ولنده دا د دوړ غدونه بیل بیل کیږي شروع کې ته شي اجاره چې کله ختم شي اجاره ټیمه پوره شي مودې خدمتو سره اجاره ختمي کې کدا قانون دی ختم شي به بيو کی یا هبه کې ورته خدا د چې دوړ یو بل بار شرط نه ها دغه یو وخت کې بل وخت شرط شیم ټیک نه دویم داغو نقصان دا چې تاوان په مستاجر باندې راوستلو اسلامي بانک وی تاوان به منګ دی هغه چې تاسو قصدن خراب کړو به تاوان پتا سو دی ځکه هلاک د مستاجر په قبضه کې شی مستاجر چې د امانت وي قبضه غیر مضمونه وي هلاکت کې نقصان نه او استهلاک کی وي ندیم د قشان کوي دریم ترڅو ورته د شی مستاجر نه سپارل ترغیب ور دي کوي نو اصولي دا نقصان هغه کیو څو صورت شو دو شو مجموعات ورمانه مرابحه او اجاره دریم د تمویل دریم صورت چې لیکنه د بینک مال پیدا کولو او مشارکه متناقصه ده اخوت فاونډیشن کې هم دې طریقه معنی کار کیږي بلکې د اسلامي بانک کوم طریقه کار دی کې هم دا طریقه کار دی عام طور دغه د معاهدو موافق اگر چې عملی تور خلک به نه کوي نو مشارکه متناقصه څه ده د جنزیب د کور په کار دی په کور باندې بل فرض او تقدیر تاسو د فرض کې 1 کروڑ روپۍ راځي او د سره صرف فقط لګ 1 لک روپۍ دي 10 لک روپۍ دي دا بانک لراشي نو به بانک او دا شریک شي نو په شرکت باندې کور واخلي 1 کروڑ باندې 9 لک روپۍ بانک کی او 10 لک روپۍ دي شي به بانک د خپل حصہ د ریکور نه حصے د بانک دي کنه وي صداقه ده اپ کوي باندې دل ورکی مثلا لسی سی د 1000 روپۍ کوي دا نو نه حصے د بانک دي 9000 روپۍ کوي دي به د جنزیب چره دا کریم ور کوي ور سره یو بل کارم کوي هغه دا چې د بانک نه دغه حصہ لګالي 10 لک روپۍ وته ورکی څو میش دو بس نو د په کې دوی سي جوړی شي د بانک اته سي پاتې شي بانک کریم کوم کی به څو بس 10 لک روپۍ نور جمع کی به بانک لور کی یو ایسته بل والی درې سي د شوري کریم کوم کی حتی نیم کوړته والی راځه ټول کوړته والی است کریم بند شي پتن نه کې پوه شوي کنه دلته وسوګري اوله مرحله کې شرکت وشي اکور به شریک والی د شرکت ملک او ان شاء الله د دوړو شریک کوري دا به د خیر سره وایي شرکت ملک دا وشو به دویم نمبر چې ده کنه اجاره بانک خپل حساب کوي معنی ور کوي دا دویم عقدي او دریم نمبر به بي دا بانک خپل حساب دي خپل شریک باندې خرڅي ورو کګرانه خرڅینو اشراک مرابحه دا او خپل ریټ باندې خرڅي اشراک تولیه ده پکمه خرڅینو اشراک وزیاده ویلی مو کنه نو بانک اسلامی بانک د بار اصول دالی کل شي چې تاسو به په یو وخت کې درې اقدونه نه کوي چې شروع کې شرکت هم شي اجاره هم شي ور سره به هم شي دا ټیک نه ده ها هر عقد بخپل ټیم کې کوي اول تش شرکت دې چا کله پورا شو بل بانک خپل حساب اجاره مانی ورکی او به چې دا غاګ چې ده کنه دا کلاینټ دا کوم حصہ اخلي هغه د نوې عقد به دې کوي باغې منی دی نو په دې طریقه باندې اسلامي بانکونه خپل تمویل کوي تاسو پوه شئ کنه به اسلامي بانکونه مضاربت هم کوي کله خلکو له مضاربت پیسې ور کوي یو طریقې دام ده نو کله مرابحه کوي کله اجاره کوي تمویل چې خپل کوي او کله مشارکه مناقضه ته مشارکه مناقصه وایي شرکت هم خبرونو کمیږي مرابحه اجاره مشارکه مناقصه او څلورم نمبر څه کوي مضاربت کوي خجوس یو بل بحث دی
چې بینک یا دغه شان کوم عالمی اداري دي هغه کارډ چې دی کارډ دا خلکو له ورکوي کارډونه جاری کوي نو راځي دغه کارډونو مختصر شان بیان وکړو ولې چې مخکې به خلکو ځان سره پیسې ګرځولي هغې کې به شل قسمه نقصانات ویره وه څوک رانه پیسې ونه وي یو ورسره ځان سره دومره پیسې ګرځول دا مشکله ده ورسره وخت کې سړي سره پیسې یم نه یو شی ضرورت یې اخلي نو چونکې دنیا ترقي کړي د هغې لپاره د کارډ دا کومه سلسله ده دا جاري شوې ده په جیب کې به صرف کارډ در سره وي د غلا یېره نشته د پیسو ګرځولو را ګرځولو دغه کوم تکلف دی دا نشته د تکلیف ورسره پیسې که در سره کور کې کني خپل اشیاء اخیستلی شي د هغې دپاره دغه کارډ چې دی که نه دا یې متعارف کړی دی کارډ د دې اصطلاحي تعریف دا دی چې دا یو د پلاستیک کارډ وي چې بینک یا بله کومه مالیاتي ادارې د یو خاص کس لپاره یا د یو اداري په نوم باندې جاري کوي دا یو د پلاستیک کارډ وي یو بینک یا مالیاتي ادارې د یو خاص کس لپاره یا د یو اداري په نوم باندې جاري کوي یو خاص کس په نوم باندې یا د یو اداري په نوم باندې دوه او به چې کوم حاملې کارډ وي هغه به د کارډ سره د خپل زندگی ضرورت پوره کوي کله سامان اخیستو ته ضرورت وي سامان والی او په دې غټو سټورونو کې اوس پاکستان کې هم د بار ملکونو کې عام طور باندې هغه شی لګېدلي هغې کې راکاږي بس تدبیس پیسو کټوتي وشي او یا نقد رقم رایستل غواړي بس مثلا اے ټي ایم له ورشي هلته کارډ داخل کې پیسې راوباسي کارډ هم ورته راوځي نو په تعریف کې درې اجزا شو یو دا چې د پلاستیک کارډ وي دویم بینک یا بله کومه مالی اداره شي مالیاتي اداره هغې د یو خاص کس په نوم باندې یا د یو اداري په نوم باندې جاري کوي دوه او بیا حاملې کارډ چې دی هغه به دې سره نقد روپۍ هم رایستلی شي او نور ضروریات خرید فروخت پې پوره کولی شي پوه شوئ بیا درې ادارې دي چې هغو انتهایي شهرت حاصل کړی په کارډ جاري کولو کې یو ویزا کارډ دی یو ماسټر کارډ دی او یو امریکن ایکسپریس اوس د کارډ اقسام واورئ د مختلف خدماتو او د سهولیاتو به اعتبار سره د کارډونو اقسام جوړیږي یو ته ډیبټ کارډ ویل کېږي دا کارډ هغه کس لپاره جاری کېږي ډیبټ کارډ ادارې جاری کوي هغه کس لپاره د کم کس چې په اداره کې اکاونټ وي یو اکاونټ کې پیسې پرتې وي دوه نو بس به د کس ته کارډ جاری کې دا کس چې کله مثلا مارکیټ کې سامان والی نو هغه کم سامان کم قیمت جوړیږي نو هغه ماشین کې کارډ راکېږي نو بس قیمت اصول شي اصل کې د بینک نه اصول شي د بینک کې پیسې اکاونټ کې پرتې هغې نه اصول شي یا نقد روپو ته ضرورت شي راوباسي بس د هغې نه راویستل شي ورسره نور کارونه هم پې کېږي انشاءالله وروسته بیان کوو چې کوم جایز دی کوم نه دی خو بهرحال دا جایز دی دا قسم کارډ دویم نمبر چارج کارډ دی کومه اداره چې دا کارډ چاته جاری کوي نه د ضروري چې د هغه د اکاونټ هم د اداره کې اگه اکاؤنٹ وی دا نه د ضروری چې اکاؤنٹ کې دی پیسې وي حالانکه ډیبټ کارت کې دواړه خبرې ضروری وي نه دا ضروری ده چې اکاؤنٹ دی او کې اکاؤنٹ او دا نه د ضروری چې اکاؤنٹ کې دی پیسې پرتی وي به د دې طریقې کار دی چې دا کم سامان اخلي دا ډیبټ کارت پشان ادایګي بینک کوي خو بینک ته خاص موده ورکړي د موده کې به موږ ته پیسې واپس کې
که دغه موده کې پیسې واپس نشي د کارت معطل شي ورسره به د سود مخستل کیږي خاص موده د هغې پورې سود نه وي هغې نه واوښتلو کارت یې معطل کیږي او کله کارت نه معطل کوي خو بهرحال وایي واقع اوس به سود راکې دا جایز دی که نه بیان یې وروستو کوو چارج کارت دریم نمبر کریډټ کارت دی دا هم د مخکې کارت په شان کومه ادارې چې جاري کوي چا دپاره په دغه اداره کې د اکاونټ یا په اکاونټ کې بیلنس چې دی دا نه دی ضروري البته دومره ده که چېرې په دې کارت باندې نقد رقم راوباسي ډایرکټ سود جاري کېږي هلته دا شی نه و دویم که چېرې سامانونه اخلي مارکیټ کې نو خاص موده ورکوي دغه مودې پورې سود نشته که د دغې نه تاخیر راغلی بیا به تاسې سود شروع کېږي نه رسوي دې کې دا سهولیت یې چې ته تجدید مدت کولی شي معنا مخکې کوم واجبات به د کارت حاملې کارت باندې پاتې دي هغې لا نه دي ادا کړي او بینک له ورشي مالیاتي ادارې له ورشي ماله لږ ټیم نور هم راکوي کارت کې درخواست جمع کړي وله ولیکي څو قسمه شو بهرحال مخکې چارج کارت و دا کریډټ کارت دی نو ډایرکټ سود جاري کېږي دلته پیسې که روباسي هلته نه بل فرق یې دا دی چې په چارج کارت کې هر همیش مکمل ادایګي ضروري ده او کریډټ کارت کې دا نه ده ضروري بل چارج کارت چې کوم چې مخکې تېر شو دویم نمبر باندې هغې کې سالانه فیس وي او په کریډټ کارت کې سالانه فیس نه وي کوي نو بیخي کم وي کل عدم وي دویم دا کریډټ کارت چې دی که نه څلورم فرق دا هم طور غټو پیمانې سره چې کوم پیسې کار کېږي هغې دپاره استعمالیږي کریډټ کارت کا څو شو درې ډیبټ کارت چارج کارت او کریډټ کارت څلورم نمبر اے ټي ایم کارت دا کوم چې موږ سره بینکونو نه پیسې روباسو بهرحال د دې مختصر تعارف دا دی چې اداره چې د دې ادارې کوم کاتهداران وي ممبران وي د چا چې اکاونټ وي هغه ته جاري کوي او بیا چې اکاونټ کې پیسې وي نو بیا د دغه خپلو پیسو نه اے ټي ایم مشین سره پیسې راوباسي دا کار دی د دې سره بلکې دا اے ټي ایم کارت چې دی دا مخکینو درې کارډونو کې هم جاري کېدلی شي اے ټي ایم کارت هم ورسره ورکړي ته اے ټي ایم نه پیسې راایستلی شي ډیبټ کارت کې هم کریډټ چارج کارت کې هم کریډټ کې هم کا بیا د دې کارت کوم شرکا دي که نه هغه درې یو عالمي ادارې کوم چې مخکې موږ وویله موږ ویل لکه ویزا کارت والا ده هغه یو مقامي بینک ته وایي چې تاسو زموږ کارډونه جاري کوئ پیسې به ګټئ خو موږ له به فیس راکوئ دغه شان د امریکن ایکسپریس وغیره دي یوه دغه ده دویم دغه بینک دی دویم شریک او دریم نمبر د حاملې کارت دی پوهېږئ پې نو شرکا ټول څو شو درې بې څلورم نمبر یو بل پکې دی تاجر دا کم چې سټور والے دی سامان خرڅوي دا هم پکې دا هم اصولي د بینک نه کوي دا هم شرکاونه شو ښه ځکه پیسې خو سامان خو دنه لاړ شي دا وروسته اصولي د بینک نه کوي او پنځم نمبر شریک دا کله کله نه د تاجر بینک نو تاجر دوه قسمه کار کوي کله ډایرکټ اصولي د بینک نه کوي د چا چې کم بینک چې کارت جاری کړی دی د حاملې کارت د دنه سامان واخیستلو ډایرکټ لاړ شي بینک نه اصولي کوي هفته پس 10 ورځې پس او کله خپل اصول نه شي کولی خپله دا د یو بینک سره ټچ شي هغه بینک د دې لپاره به اصولي کوي واسطه جوړېږي بیا دا بینک پیس کمیشن ورکوي د دې چې زموږ لپاره ته اصولي کې پته نه لګي په خبرو پوهېږئ که نه داسې نه چې ځان ستړی کړو
رسې کنه اوس فقهي حیثیت یې څه ده خبره اهمه ده فقهي حیثیت دی بینک چې کارت جاری کو هغه غټه اداره پرې دی هغه څه زمون کار نشته دی بینک او د حامل کارت هولډر چې ورته وي دی مینس کې څه کیفیت دی نو بعض علماء رائے دا چې د عقد وکالت دی هغه دا چې دا کارت والا چې دی کنه دا د خپل اداره په پیسو په اداګۍ باندې وکیل جوړي زب سامان لما او تزما وکیل شه او پیسې ادا کوه په د پیسو په اداګۍ باندې وکیل جوړي علماء په دې منجرت کړي دی ښا ځکه چې د وکیل ذمہواری صرف دومره چې هغه ادایګي وکي حالانکه دلته د دې نه زیات د ذمہواری د بینک باقاعده ذمہوارم وي سٹور والا ته وي سامان کارت والا باندې خرڅو ز ذمہواری حالانکه وکالت کی ذمہواری نه رسېږي مثلا جنزیب نه سامان والا مودي بلال ته وي مچ پیسې زما وکیل شه پیسې ادا کا نو بس دا وکالت ټیک دی کور سره دا وای چې زه وکیل یم ذمہوارم د پیسو ادایګي به وکالت پاتې نشو نو بعض علماء وایي خبس به خو کفالت ده کنه کفالت را روان دي ان شاء الله موږ لن قریب موږ هدايه کی ویلو کفالت دا کفیل ضامن جوړیږي دا بینک کفیل جوړیږي د دې سړي د پیسو د ادایګي خدام صحیح نه ده دا ترکیب چې دی وایي د دوه وجو نه صحیح نه معلومیږي هغه دا چې کفالت کې قانون دا دی چې مکفول له چی کنه داین دا د کفیل نه مطالبه کول شي مکفولان هو چا باندې چې قرض پوری مدیون غنم کول شي او دلته سٹور والا نه سامان چې واخیستلو کنه نو سٹور والا داین شو سم پیسې پورې شولې چا باندې حامل کارت باندې دا مدیون شو نو بینک ته کفیل جوړه نو بینک کفیل د حامل کارت مکفولان هو او د غستور والا مکفول له شو نو بکاردار چې د غستور والا د دوړو نو وصولي کولې شي کفیل نه مکفولان هو نه مانن کې دلته مکفولان هو نه نشي کولې هم پته ولګي دا کفالت نه دی پوهیږي کنه بل وجه دا دلته مکفول له مجهول دی حالان کې کفالت کې مکفول له معلومواله ضروری دی ښا د حامل کارت به سوداګانې د چا نه اخلي چا به مکفول له جوړیږي دا معلوم دي او ډېر سرو نه کنه نو پتن لګي زما خبرو پیږي حالانکه د مکفول له څوک چې قبل جوړیږي د چا د طرف نه هغه مکفول له خو به معلوم وي کنه د چا د طرف نه د چا د پاره چې تا ته به پیسې ادا کوم کس به معلوم وي د کفالت کې راځي تعین معلومواله متعینواله د مکفول له دا ضروری دي شرایط کې ان شاء الله وایو نو درې مرایدا ده چې وکالت هم نه ده کفالت هم نه ده نو حواله ده سمانه حامل کارت سامان واخلي او به دا کم دین د بدمانه راوړي د دین حواله وکي په بانک باندې د دې باسم کوو ان شاء الله نني کوخه بيو دین من غیر من عليه الدين او من عليه الدين معنی خرڅول د قصې کوون قریب خدا بیان ده حواله ده تماما پیسې راو خپل سٹور والا ویاو حواله در کوم بیگ نه وصول کا دا کم تکیف دې کنه دې ته علماء صحیح ویل راجح ویل چې دا اصل کې حواله ده خجی به حواله په دوه قسمه هدايه کې ده نو قدري مثلا جامع صغير مسلو کې ذکر کړی ده حواله کله دسی چې دې بلال ته جازم نه پیسې وصول کا دا مطلقاً وی زما د جانزب سره پیسې امانت پرتی دی او ته یادوما کمانه د غصب کړی او ته یادوما کزما بده معنی دین دی ورته یادوما دا یوم تعین ونشي بس مطلقاً وی او کله حواله مقیده وی زما غمانه کم دین دی وصول کا
کوم امانت مې ور سره دی حواله وکم هغه تی وصول کا. دلته په ډیبټ کارت کې خو باقاعده د بینک سره پیسې ور سره یې کنه د حامل کارت اکاونټ وی التا دغه بیلنس الته پروت وی نو دا حواله مقیده ده چې بینک به حواله کې پیسې ادا کوي او د پیسو نه رسېږي او دغه شان په دې بقایه دوه کې چونکه پیسې نه عام طور باندې دا به حواله کوي ودا مطلقه ده. به مسله دا چې دا اداره د کارت هولډر نه دغه شان د تاجر نه فیس اخلي. دا فیس اخیستل د څنګه دي؟ برحال اداره حامل کارت نه دوه قسمه فیس اخلي، یو ته رسوم عضویه و یو ته رسوم سنویه وي. رسوم عضویه دا چې کله کارت جاری کوي دی وخت کې فیس لري، او رسوم سنویه دا چې کال بکال باندې فیس اخلي کارت نه وکي. عام طور باندې دا پیسې لګي کمی خجین. هر چول قسم ده خو جایز ده. خدمات کارت ولا جاری کی خدمات کی دغه فیس ټیک ده. دویم قسم مبارک علماء مختلف رائے دي. څو کوئی دا سود ده قرض باندې نه فاصله ولدي نشي اخیستل. څه مطلب؟ بینک دله قرض ورکي او هغه نه فدار چې ورکوټه کاغذ جاری کوي او دنه بي بي سنالي، او څو کوئی دا مطلقاً جایز دی اخیستل شي. خبر وبېږي کنه. بهرحال څوک چې وایي کنه دا صحیح نه دی. نو علماء د دې په دې قول رد کړي دي. ښا دو درې طریقو سره به رد کړي دي. هغه دا چې دا فیس قرض سره مرتبط نه وي، چې قرض زیاتی فیس زیات وي، قرض کم وي فیس کم وي. لکه دا فیس د قرض په بدله کې به کار دی چې هغه سره ربط وي. دویم دا کچری دا حامل کارت بالکل استعمال نه کی بهم تی بیسلی، مګر قرض سره تعلق یې مکار د چې قرض وسلولې د بینک نه به فیس خصل شولان کې د سینې نه، بلکې دریم بعضی صورتونه کې د کارت بعضی صورتونه کې لکه دویم او دریم کې الته خود سره بینک کې د پیسې وینه نه به څنګه په قرض باندې تی فیس اخلي، حالان کې بهم فیس دي. معلومی کې دا خبره صحیح نه ده چې فیس اخیستل ټیک نه دي. دویم راي هغه دا چې فیس اخیستل جایز دي، اخیستل شي. او وجه دا د بینک والا کوم خپل خدمات دل ورکي کنه د خدمات کوي سہولیات ورکي دا دغه پیسې اخلي اجرت ده لګي ګډيري متعین دي سم جایز ده. بل دا چې دا بینک له د تاجر نم پیسې کم تاجر چې دیو بینک قبلی او باغی سامان خرڅي داغونه پیسې چې به ته کم سامان خرڅې 2% غټه به منګ لراکې لکه زمنګ غاګ درځي التا نه رسې به. دې باره کې د علماء مختلف رائے دي چې دا تاجر نه چې بینک پیسې خلی دا صحیح ده کنه، نو څوک یې نه ده جایز او څوک دې تم جایز وي. مرحل نور قصې به کنه کو ورسېدل کنه. او سوال دار چې د کارت استعمال شرعي حیثیت سره دا شرعن من کارت استعمالول شو کنه. نو هر چې اول کارت د ډیبټ کارت دغه استعمال خو بالکل جایز دی. موږ شروع کې ویلو ځکه دغه اکاونټ فی الته پیسې خپل پیسې روباسي او که څه اخلي نو خپل پیسو یې اخلي صرف بینک حوالهګي کوي. دیو نمبر چارج کارت دی دغه حاصل داو چې بینک ورته وي موږ به تعالی قرضه درکو سود درننالو خپل ټیم کې پیسې را نکړلې به بد نسودلو. مثلا کال ټیم دی تاسو سره شپږ میاشتې درې میاشتې ټیم یم ته دومره ډیر نه دومره ټیم کې به ته پیسې یا میش یاد کا
ته سامان اخله خو مېش پس بادایږي کې مونږ ته کو دې نکړه بیا به تاسو سود جاری کیږي نو چارج کارت په باره کې علما فرمایي چې بدریو شرایطو سره د دې استعمال جایز دی اول دا چې ډیبټ کارت نه مهیا چې ډیبټ کارت مهیا یې بده څه کې او دویم شرط دی چې دا کارت هولډر با کوشش کوي چې سود نزان بچ کې او په دغه موده کې پیسې ور ادا کوي او دریم دا کارت به بغیر شریک کارونو کې نه استعمالي دا حکم کارډو چارج کارت کنه اوس کریډټ کارت چې دغه څه حساب دی نو هغه باره کې دغه حکم دی چې دې په ځمانه کې ډیبټ کارت استعمالېدل شو بس دا به استعمالو او کریډټ کارت باندې استعمالو بهر حال کوم ځکه چې ډیبټ کارت نه ونه بس دغه درې شرایط سره به دا استعمالول شي چې غنی مهیا او خپل ټیم کې ادایګي کوي او ورسره حرام اشیاء د بارے نه استعمالي پاتې شلو څلوم کارت اے ټی ایم کارت بهر حال هغه بلا شوبه استعمالول شي به دې مزید نور صورتونه دي دې سره به ګورو ان شاء الله ورسېدلې سنه